یوه مسئله هغه بچي هغه بچی څه هغه سا کولی هغوی باندې روژه واجبه کیږي یا واجبه دی ورباندې کسه ما و تاسو چونکې کوم پیدایش والا کال ورته لیکو مو ته عیسوي کال لیکو عیسوي کال لیکو حالانکه عیسوي کالی کې هغه سه سم سم هجری والا کال ولیکه بهتره دی ویلې فرق کوي دا دوا څه کوم رغلی دي څه ووړ کې 15 سال پراکي عیسوي کال نه دی ویلي هجري نه ویلي دي 15 کاله پراکي جلکې دپاره څه ویلي شوي دي څه 9 کاله پراکي عیسوي نه دی ویلي هجري نه ویلي دي اوس مثلا ماه مبارک رمضان دی 9 میاشته دی د هجری کال 1442 کال دی صحیح شو نو بهتره ده خو خیر بیا هم مو اکثر مو ته کال پته نه لګي مو فورا عیسوي ولیکو لذا عیسوي څه حساب ورته کوي نو 1500 کالونه ارکمیږي بیا عیسوي کې او هلتې انو کالونه جلکې عمره ارکمیږي لذا زه ته ویلی شم ووړ کې عیسوي کال د کچیرې ورته لیکلی دی لکه اوس 2021 دی ٹھیک شو عیسوي د ورته لیکلی دی په کار دی وړ کې بیا 14 سال 6 مهینې 15 ورځې پراوي یعنی 14 کاله شپږ نیمې میاشتې پراوي پس کوم وړ کې 2021 د اوس دغه رمضان ته 14 کاله شپږ نیمې میاشتې عیسوي کال سره پرا شوي دي هغه دا روژه واجبه دی مثال کې د پیوایشه مثلا کچیرې کوم وړ کې 2006 کې شوی دی څو کې 2006 کې کوم وړ کې څه 2006 کې شوی دی ستمبر میاشتې کې کم از کم شوی دی 20 ستمبر کې 25 ستمبر کې دغو ورځو کې شوی دی هغه وړ کې باندې دا روژه 2021 والا واجبه دی چونکې 3 میاشتې هلته حسابېږي ستمبر نه بعد او 3 میاشتې دا دي جنوري فروری مارچ 15 د اپریل اسیا پرا دي نو دی پره کیږي 14 سال 6 مهینې 15 دن دا ذهن کې د سا وسط وي جلکې دپاره انه کاله دي لذا انو کالو هجری والا کچیرې هجري قمري والا قمري سال نه موته یو کچیرې تو عیسوي ورته لیکلی دی عیسوي کې چونکې ارکمیږي لږ بیا په کار دی 8 کاله 8 میاشتې 21 دنې پراوي سورا 8 سال 8 مهینې 21 دن پراوي په کار دی نه کچیرې کومې جلکې بچی څه 2021 دغه رمضان ته 8 کاله 8 میاشتې 21 ورځې پرا شوي دي هغه باندې روژه واجبه دی یعنی که مثال کې د ته وایم داسې ویلی شم کومه جلکې بچی څه 2012 کې پیدا شوي دی 2012 کې کومه بچی پیدا شوي دی جولای میاشتې کې څه پیدا شوي وي 20 جولای باندې مثلا 20-21 جولای باندې یا هغه نه مخکې 15-10 جولای هغه خپل یقیني دی کم از کم څه 20 جولای باندې پیدا شوي دی 19-20 جولای باندې هغه نه دا روژه واجبه دی ٹھیک شو خو دې ځای کې یوه مسله ته بیان کوم کسه اسلام کې جبر نشته دی ظلم نشته دی کومه بچی څه نن سبا زمانې کې آرټ دی کمزورې وي خوراکو واجه دی پپړو واجه دی نن سبا دوره صحت نشي کولی صحیح دی نو جبر شته نه ته به داسې نه کوې څه خامخا روژه پسته اما خامخا به په متعیه نه ځنه کسان پلار و مور دي خامخا یې زړه ورته خوږېږي چې بس ما یې ساته داسې یا نه دی ایدي اول داسې دی څه په کار دی څه پړشمي ښه خوراک ورباندې وکړه کوشش وکړه شپې ښه خوراکونه وکړي شودې په وچې کا خرما په وخوره تاسو خپله پوهېږئ طاقتور شیونه ښه طاقتور شیونه شپې په کار دی استعمال کي پړشمایه ورباندې وکړه او بیا ورځې هغه خپله روژه وساتي روژه خپله وساتي کوم وخت کې څه پوه شوه ځان باندې سره وایي څه نشم ساتای بېطاقته شي هغه ناسته په کار دی هغه بیا روژه وخوري خو بیا خوړلی کیا ویلی شي څه بهتره دی څه
بس نور روټین په مطابق چې کوم خوراک یې کول هغه شی نه ډېر کم خوراک وکړي ډېر کم خوراک باندې اکتفا وکړي بس داسې وایي چې قسم ته ثواب او ته خپل ځای کې میلاویږي بعد کې به دغو روژو بیا قضا ساتي یعنی بل کال ته پکار دی یو کال دی مکمل ژمي ورځې لنډې دي ژمي ورځو کې وای 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 وخت سونی ساتوي څه پرای کی که مودې نشته دی کوړوای نشته صرف اور صرف قضا دی څه قضا یې بیا وکړي یو صلوات واسطه محمد